د قرباني صرف 3 ورځې دي. هغه 3 ورځو کې موږ تاسو قرباني کولی شو او که یو کس په دې نه زیات بله ورځ کې قرباني وکړي، 4مه ورځ باندې، 5مه ورځ باندې، د داسې سړي قرباني کله هم نه قبلېږي. اول دا 10مه ذوالحجه، بیا 11مه ذوالحجه، بیا 12مه ذوالحجه، او په ټولو نه بهتره ورځ هغه 10مه ذوالحجه ده، 10 ذوالحجه د لوی اختر ورځ، او بیا 11مه ذوالحجه، بیا 12مه ذوالحجه. نو دا 3 ورځې چې په دې 3 ورځو باندې قرباني دا ضروري ده. او بعضې خلک داسې چې هغه 4مه ورځ قرباني کوي یا 5مه ورځ قرباني کوي، په شریعت کې د دې بالکل تصور نشته. د قربانۍ وخت دا د 10مې ذوالحجې د سحر نه ونیسه د 12مې ذوالحجې د غروب آفتاب پورې ده، چې کله لمر سترګه ولوېږي بس په هغه وخت کې د قربانۍ وخت ختم شو. دا 3 ورځې د قربانۍ دي. او بیا هم په داسې هغه علاقې، هغه شهر، هغه قصبه، هغه یو کلی چې په هغه کې د اختر لمونځ کېږي، بیا په هغه کې د قربانۍ وخت دا د اختر لمانځه نه بعد شروع کېږي. چې اختر لمونځ وشي په هغه نه بعد قرباني ده. که یو کس داسې وي چې هغه په شهر کې په هغه علاقه کې د اختر لمونځ کېږي او بیا هم هغه د اختر په لمانځه نه مخکې قرباني وکړي، بیا د داسې سړي قرباني کله هم نه کېږي. البته هغه علاقه چې په هغه کې د اختر لمونځ نه کېږي، هغه جنګل وي یا داسې دیهات وي، داسې کلی چې په هغه کې د شهر د غټې قصبې د دیهاتو احکامات په هغه کې نه وي، په هغه کې د جمعې لمونځ نه کېږي، د اختر لمونځ نه کېږي، بیا هغو دپاره داسې ترتیب دی چې هغه کله د اختر ورځ سهار شي که نه، په هغه نه بعد فوراً قرباني کولی شي. خو بهتره طریقه دا ده چې کله لمر سترګه راوخېږي بیا د په هغه نه بعد دا قرباني کوي. اگر چې که سهار څرنګې طلوع شي، سهار لمانځه نه بعد هغه قرباني کولی شي، خو بهتره خبره دا ده چې لمر سترګه طلوع فجر په هغه نه بعد د قرباني کوي، دا بهتره ده. او داسې د قربانۍ چې آخري وخت 12مه ذوالحجه دا د شهر د خلکو لپاره هم برابره ده، او که چېرته په ځنګل کې څوک پاتې کېږي د هغو لپاره هم برابره ده چې کوم کس قرباني کوي هغه د 12مې ذوالحجې د غروب آفتاب پورې کېږي، هغه نه بعد قرباني نه کېږي. 4مه ورځ باندې دا قرباني دا بالکل نه. او داسې لکه څرنګه چې قرباني د ورځې صحیح ده، داسې د شپې هم قرباني صحیح ده. خو بعضې فقهای کرامو د شپې قرباني نه ځکه منع کړي دي چې په هغه وخت کې هغه رګونه چې د هغو کټ کول ضروري دي. بیا د شپې تیاره وي، بالکل تیاره وي، په هغه کې د لایټ انتظام نه وي، دې د وجې نه بیا وایي چې کله کېدای شي داسې وي چې قرباني سړی وکړي خو د هغه رګونه ټول نه شي کولی. د دې احتیاط د وجې نه یې دا فتوا ورکړې ده چې د شپې قرباني نه رسوي. البته که چېرته د شپې رڼا وي، بالکل سهولیات مهیا وي، بیا د شپې قرباني کولی شي او د ورځې قرباني کولی شي، په دې کې څه مسله نشته.